يقول سئل محمد بن شريف فهو قائم على سقوط الباب فقال إن شرف تقوه إن شرف تقوه قال حدثني مسلم محمد رحمه الله يقول أخذت جلت عبید اللہ ابن سعید نے روایت ہے امام مسلم استاد قال عبید اللہ سمعت مولوی نصر يقول لنظر سئل ابن عون تقول كرشود ابن عون عن حديث حديث متعلق للشعر جداد الشعر ابن خوشب حديثه يو حديث متعلق تقول له أعاد الشعر ابن خوشب أغا حديث تقول ابن عون نوشو ابن عون هو الإمام الجليل علامة ابن عون بجلالة ده أغيب ورعا ده أغيب عن طول علماء ده اتفاق ده ابن عون الذي يقولون عبد الله ابن عون ابن عتبان أبو عون كنية والبصري مسلم اور ابن عون جب سید القرآن وقال وقت قاریان نفس قاریان نو کی آواز قاریان قرآن کریم یا قریب و علم دان نفس قاریان نو لکه اوس چې نفس قاریان دی او داسې ما چې سجده صاحب داسې قاریان نو هغه قاریان وو لیکن هغه علما او هغې نه مراد د قرآن علما رجال مناقب ابن عون نداوي عن حديث تقوس قرشد حديث متعلق لشهر كده حديث الشهر ابن خوشب دا شهر دا دوئی مجرح دا امام مسلم مجروح راوی دا ذکر ہے یہ مجروح راویانو کی دا خبر یاد ساتھی بعض رسالو علماء دیر زیاد ذکر کری بعض کم ذکر کړي دا د دې وجه نه ذکر کړي دي بعض علماء چې یو راوي 2 3 4 5 زره راغلي لیکن دا یو شمار نه او بعض علماء چې ضعیف راوي یو راوي 5 زره راغلي دا 5 شمار لکه دا مخکې روایت ذکر شو عمرو بن ثابت ودا عمرو بن ثابت مجروح اولنی راوي د امام مسلم ذکر کړ ودا عمرو بن ثابت دا په 15 روایتو کې امام مسلم ذکر په 15 روایتو کې نو څوک یو حساب یې دلته یو حساب او څوک دا 15 حساب او بلدار بعض راویانو کې اختلاف وي دا غي په جرح او په تعدیل کې اختلاف دي نو بعض به جرح ته هغه ورکی ترجیح ورکی بعض تعدیل ته ترجیح ورکی دې وجه نه راویان کم زیات دا دویم مجروح راوی دویم مجروح راوی هغه شهر ابن خوشب دی په شهر ابن خوشب باندې هغه باندې جرح لا شوی جارح به باندې ابن عون او جرح دا نه چې دا متکلم فيه راوی دی او متروک نه دی متکلم فيه راوی دی او متروک نه دی ځکه بعض علماء د دې توثیق کړی دی ہر راوی کی تیئی سیدنا بوئے جارح سوک دے مجروح سوک دے اور دیبانی جرح سشن نظر تدکنے ویلے جارح ابن عون دے مجروح شہر ابن خوشب دے اور جرح بیبانی دار جدا متکلم بھی راوی علماء کی خبری ندا کری دا شہر وہو قائمن اور ابن عون بنار علا اسقفت البابی ودرشلو پچوکات دروازے باندی اسقفت الباب دا نندنی درشل دویلے کی چکم بخیبی کی مدرشی یہ چوکاتو دروازے پر درشل بانے والا فقال ابن عون قبیلی ان شہرا نزبوه ان شہرا
شهر ابن حوشب ندبوه تركوه خلق كثيرا إن شهر ندبوه غرض چال ابن عون اغجر حوا بچا بانی پشار باندے ندبوه مانا دعن فيه وتكلم في جرحه یا لجرحه علماء خبری کڑی دی بانی جرح کڑی دعن ویلنے اصل کی دا ندبوه ندب وڑی نیزیت ویلے کی مانا دعنوه بالنیزک نیزک آغر نیزیت ویلے کی قصیر نیزوی دلتا مانا دارا چخل کبری کے دیلات فعنی ویلنے دیکھ مطالب خبری کڑی دی قاضی عیان رحمہ اللہ وی دلتا بدر بیت ترکو ورال ان شعر نزکو دا شعر میں حوشب چکم دیدا علماء کبری کے دیلات قاضی عیان دا ضعیف کڑے دے نو ابھی ضعیف کڑے دے لیکن دا شعر دا مطلوب راوی نے چیزت ذکر شوے دے ذکر دیرو کبار ایمو دلی توصیف کرے دے سلفو دیر ایمو دلی توصیف کرے دے دیو جن منگا ویو چندر تدا دا سراوی نے دے چدا مطلوب بھی دا مطلوب راوی نے دے مطلوب امام احمد ابن حنبل یحییٰ ابن معین چدا امامان دا جرح و تعدیل دی دیکھ نوار پدی باندے توصیق نے دیکھڑے امام احمد ابن حنبل ہوئی ما احسن حدیث ہو جدی حدیث چکم دیڑیر خدے جدی حدیث دیر خدی توصیق کریں امام احمد ابن عبداللہ عجلی اوی تابعین سے قطنا ابن ابی خیسمہ و یحییٰ ابن معین اغی وطا سے قویلی ابو زرعویلہ باسبی امام ترمیدی ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ ویل شہر حسن الحدیث دے دیکھ کار چکم جدا کبھی دے رہے دے کر کے دا مقبول دے اور خبری پکی ابن عون کڑی دی ابن عون اغدا کڑی یعقوب ابن شیبوی جدا شہر سے کرے صالح ابن محمد وی دا شہر خلقتن روایت کرے دے دا آلے بسر حقوق ہونا آلے شام نا وچا چیزن موافقت دی پکی زبانی ندے کڑے وکان رجلن دا یو سڑی ویتعبدو پھر متعبد سڑی عبادت گزار سڑی و تم رضا چی روایات نقل کری روایات کتنی سرسوک شریف نشتدے روایات نقل کری روایات کی وقت رسوک شریف نشتدے او دا چاچی بیمانی جرح کرے آگئی یو جرح بیمانی دا کری دا یہ جب سلمان نے یو بسوڑا پڑا کرے وا علماء محققین ہوئی جی دبارہ محمل صحیح نشتاقی دبارہ محمل صحیح لرٹولے لیکن مثال دا جائیں کہ ضرورت ہوا مسئلہ بیزا بیت المال کی وبیت اسلام شید نماز کی عمر عیسکی یعنی کی مثال او حاتم ابن حبان ہوئی کہ دید اقبل مرگرینا کو حج کے جدین ملاح کرے وا علماء والمحققین علماء غیبتن غیر مقبول انداز دی غیبت دی چھ مقبول ندے وجید محققین و بال محققین دی دین انکار کرے دے دا شہر ابن حوشب دے ابو عبداللہ ابو عبدالرحمن کنیل ابو جعجہ شعری شامی کو سیدن کے دے شام کے دے حمس کو سیدن کے دے دیتا دمشقی میلے کی قال ابو الحسین وی مسلم ابن حجاج یقول اخذته السنة الناس تكلم فيه بني وديرا جبل خلقو چنن السنة الناس جمد لسان دا تكلم فيه خلقو بکی خبری شروع کرے نبی یوتا خلقو قرط دارے خبر تقورت دے مبیا خرب خام خبری فيه خلقو خبری شروع کرے مجھنی مطالع خبری دا لیکن خلقو قرط تقورت دے دل کہ اشعار ابن حوشب دا ضعیف روی دیر علماء جمهور علماء دلی توصیف ہم وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شباب حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابة دا حجاج بن شاعر دا حجاج بن یوسف بن حجاج الثقفی نے ابو محمد کنیہ دا بغداد کو سیدن کے لئے دلی پلان چکم دے یوسف نمیگی نادا ابو نواز چکم دے دام شاعر دا
حجاج اغا صالح حجاج سر موافق دے اغا حجاج ابن یوسف ابن حکم ثقفی دے ابو محمد بنیادا دا گورنر دا چبیر صالح مجافر کرشے بھی جبے تویا ولی نمکی دا پلانوں کی کنیہ کی نسبت کے ایک وصر شریف دے اور بسامانہ کی امدان گبنکر کی عدالت کی حسن طریقہ کے دوار مابین کی اختلاف دے اغم حجاج ابن یوسف دے دام حجاج ابن یوسف دے اور آغا حجاج ابن یوسف ابن حکم دے دا چکم عادل جدا حجاج ابن یوسف ابن حجاج دے اغم سرقفی دے دام سرقفی دے آمی ابو محمد کنیدہ دام کنیدہ نفر کے سر مخالف دی زمانہ کے مخالف دی عدالت کے مخالف دی حسن طریقت کے سر مخالف دی آغا داوی قال حدثنا شبابتو دا شباب ابن سوار ابو عمر فضائل دین مروان دے دا شباب دا قبر آغلے دے دا قبر دے دا شبابو قال شعبتو شعبو بین وقت لقیت شہرا اوور دا شہر بیت گرستم شہر لکھے کی دیو جناد مخاموش ابن چاہتر دا شہر ترا فلم اعتد بیہی ما اعتبار ورنقو چلا قابل اسناد دے ما اعتبار ورنقو مخاموش شما ما دیگر کتاب دوئی مجرح شوا بچا بانی کو شہر بانی دیو جناد جارن کی بانی شعبش آگا دارے چلا جرح پیدالا چلا قابل اسناد دے یعنی پر روایات و نقل قولو کدا قابل اعتبار ندی وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن قوزان من اهل مروان قال اخبرني علي بن مسلم بن واقد قال قال عبد الله بن مبارك رحمه الله وقال سفيان الثوري ان عباد بن كثير ما سفيان الثوري تقول عباد بن كثير من تعرف حاله سوق في جني حال ذي ذات عباد ابن کثیر دا ترہیم مجرح راوی دے جارح پیبانی سفیان ثوری دے جرح پیبانی دا اذا حدثا رج حدیث بیانی رات تک کئی حدیث منکر مان دے دا ترہیم مجرح راوی دے جارح پیبانی مجرح راوی ناغا عباد ابن کثیر دے جارح پیبانی سفیان ثوری دے اور جرح دانا شکل روایات دے کہ منکر روایات آ سکیں دادی عباد ابن کثیر من تعرف حاله ملی حال سوکتے دامن تارفارت استفهام تقریری دے مراد دا دے دحان نصلاح او زہد مراد دے اے من تعرف حاله دے حال دفی جنیدہ سمرک سڑے دے صاحب دے صلاح دے عبادت گزار دے بزر دے سرد دین بیان دے احادیث منکر ہو گیا دیم احادیث منکر ذکر گیا لکتے یا پلانے سڑے او گوریانا دا بڑیر خسڑے دے جینب لری سڑی لری پڑکیم بزر دے کشنیما چولی لیر خسڑے دے عبادت گزار دے لیر خسڑے دے خسرد دین بردا کار ہو گئی سبق شروع دا سارے کوماڑا وناڑ یہ گیری سرودی پڑتی سرداکار مناسب ورداکار یعنی وہ غلط کارو کی بیکار کارو کی یہ عمر داتو منافق سرداکار یمن تعریف حالو بیجنی صالح سرد صاحب دے عبادت گزار دے بزر دے وہ بیان سرد دین احادیث منکر سکئی نان نقل کی نقل احادیث منکر ہو گئی وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ تلچ حدیث بیانی جاء بأمر عظیم دانا تکیف امر عظیم بانی امر عظیم نسشے ہے مراد امر عظیم نہ احادیث منکر دی واہیا منکر احادیث ضعیف احادیث نقل کیا ناس احادیث نقل کی لا یعتد بها جہاں احادیث درد سر اعتبار نشترے ناس منکر روایات دا ذکر کیا فترات مني أن أقول للناس خلق لا تأخذ عنه ما نقل كويدين حديث قال سفيان ولا هو خلق كويدين رواية لا من نقل قال عبد الله ويا عبد الله بن مبارك
فكنت كلهم في مجلس فمجلس کی ذکر فيه عباد ذکر شو اسنیت علیه فی دینه ما بسنا صفت دی ویلی په دین کې چې خیر عبادت کیا یا رټیم ٹھیک سره عبادت گزار دیر خسره د سبب کې پابندي کوي ولیکن جمعه کې طالبان نه زه ورسره او نو طالبان نه چې یو کس دی رشي ذکر طالبان طبيعت او مزاج دا چې نو یو طبيعت مزاج دا د څه نه کړه خلق په کور کې تنها یوازې وشا په دې څوک نه قبلې نه خلق پلار قبلې نه مور قبلې نه خپل مور قبلې او نه خاوند مور قبلې نه چې نو د خاوند کور په هیڅ څه نه قبلې ما سیوا د ځان هغه چې خاوند راځي چې زېمو هغه شپې او ورځې او بس بلغام پر چمبړو کې څه هغه دې ته خوشاله دا د طالبان جماعت کې تیرې شي نو بل طالب نه هو ان شاء الله خبره نه کې حق راغله او که امکان فیکم نرم دا د څنګه پیدا شي دا سبا خلاص وچل شي او چې موږ سره یو طالب زیاشته نو معلومي کې دا هغه طالب دی چې دې کې د خود طبيعت مزاج دا موجود نه دی انه نرم دا نرم دې کې د خود مزاج وچل شي او جماعت یو طالب دی او هغه نه بعد نر د پاسه نر بدای چې وچل شي او چې ما جماعت پیدا کړي دوه درې څلور پنځه کسه پکې دي هغه بدلان د پاسه نر خبر دې پورې کوله عبد الله مبارک وای مجلس کې به عبادت ذکر شاسته کوي دي ډېر عبادت دي ډېر خساره او بیا به ویلي واقول نقطع عنه روایت نه کوي ما سړی خساره دي روایت نه من نقل کاو زمون یو ملګری هغه یو خلاص صفت کوله چې زما خپل دا سړی دی داسې ملک دی داسې سخي دی آخر کې ویلي په دومره ده چې یو مون نه کوي بېرمان دی یو مون نه کوي نو موږ دا وایو چې دا عبادت کې صفت یې کوله عبدالله مبارک آخر کې لا تأخذوا عنه روایت دې نقل کوئ ما دا قابل د روایت نقل کولو نه دی وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال ابي قال عبد الله بن مبارك انتهيت الى شبكه فقال هذا قرض كثير فاحذروه. يريد عباد احذروه سانسا احذروا روايته احذروا حديثه الحديث ندان ساتي روايت ندان ساتي فإن أكثر ما ذکر اکثر هغه روایت چې دا نقل کوي دا موضوعي ذکر ویل چې روایت نه دا مساله نو سره خسره وبه قال حدثنا الفضل بن صالح قال سألت معاذ بن يا محمد بن سعيد محمد بن سعيد متعلق مناسب دا سلورم مجروح راوي محمد بن سعيد دا سلورم مجروح جن راوي او جارح کے بانی سفیان ثوری دی سفیان ثوری سره روان دی كنت على ابو سفیان عنده او جرح کے بانی دا آخر دا حدیث کرا دی انه کذابن دا کذابن دا جرح محمد بن سعید دا مجروح راوی جارح کے سوری سفیان ثوری جرح کے صدر انه کذابن چترو وای د امیر روایت د احادیث قابل اعتبار قابل اعتبار ندی چې جمعات کې زیو ما سره به زیات نشته د دې روایت قابل اعتبار ندی دا د احادیث درس نشي کولای چې روایت خلکو ته نقل کړي ولې انه کذاب چې دی ورته او ما سره زیات نشته نو ځکه دا وایي دا سلورم مجروح راوی دی ورست خبر باندې ځان پوي کا الذي روي عنه عباد بن كثير دی باندې ځان پوي کا سوچ د فکرونه کې دې کې مزه د عنه د وچا سره ما تاسو کوم على راضینا د محمد بن سعید متعلق الذي روي عنه دا مرجع الضمير عنه فخبر عباد دے
الذي روي عنه في رواية داغين أبي عباد بن كثير عنه ضمير شاہ تراجی عباد بن كثير تراجی دے پخپل عباد دے اور مؤخر ذکر دے مؤخر آغا ذکر دے نو دیو جنا او دا ورستا ذکر دے نو مقصد دارے محمد بن سعید تلميذ عباد دا كذاب او مجروح دے كذاب او مجروح دے ندا مرجع عنه بخبر عباد دے او مؤخر ذکر دے مؤخر ذکر دے او دے عند عباد بن كثير دا عنه ضمیر بیان دے عنه الذي روي عنه في رواية كيد كان عباد محمد بن سعيد مصوب ده عباد بن كثير ده ضمير عباد بن كثير تراجي ده مرجع ضمير عنه بخبر عباد ده مؤخر ذکر ده او ذات ضمير عنه بيان ده عباد بن كثير مقصد بس شيء مقصد ده محمد بن سعيد تلميذ عباد ده كذاب او مجروح ده بعض نسخوں کے عباد نشترے بے ضمیر عنہم معلی راضی تراجی نے مقصد دانے کہ محمد بن سعید جد معلی راضی تلمیذ او شاگرد دا مدعون او کذاب دے ضمیر بچا تراجی شی معلی راضی تراجی شی فاخبرنی نماتے خبر رکھر دی صاحب نے انہوں قالا نو ماتے خبر رکھر دی صاحب ابن يونس قال كنت على بابه نداوي زوات جدن قدر والي تجاباني دعوة محمد ابن سعيد باندي جدن قدر والي بعد عيسى بن نسوي كنت قال عيسى بن نسوي كنت على بابه قدر والي تجاباني محمد بن سعيد باندي وسفيان عنده سفيان الثوري بني محمد بن سعيد باندي فلما خرج سفيان راوت سألت ما تقوسك عنه محمد بن سعيد مطالب فأخبرني ما هي خبر راك إنه كذاب لا جرح جدا دروجن راوي دروجن اگر راوي ما هي خبر راك لا دروجن معنى دادا چکل دا صالح نیک سرائل خود دیر قابل ندے چی جدید روایت نقل شی او یا روایت ندے شی وبه قال حدثني محمد بن ابي عقاب قال اخبرني عفان محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن ابيه قال نمبر الصالحين في شيء اكثر من ما خبر عفان محمد بن سعيد يحيى بن سعيد القطان هذا يدعى ابي لبنان انه قال لا يحيى لم نرى الصالحين في شيء اكثر منه في الحديث معنى هذا امام مسلم وی روس کے بیان کی وضاحت کی بیمانے دلی دلی صالحان فی شیئن بچا کے کوئی یوشی کی اکذب منہم دیر دروجن دلی لفی الحدیث پر حدیث کی معنی دا دروغ امام مسلم وی جب بانے دروغ جاری کی گی خود دروغ قصدن دی نوی اور دی صناعت کسب دا حدیث ندے نو روایات کی تینا خطائی واقع کی پئی نا او دروغ روایات نقل کئی دی نپئی کی چی دا دروغ دی پدی پئی کی نا او مخ کی مسئلہ تیر شوا مذہب تا اہل حق دانے چکی زبسطی الاخبار عن شیء بخلاف ما ہوا عمدا کانا او سہوا نو دیتے ویلے کی دروغ دیتے ویلے کی أكثر منه في الحديث ما ندري صالحان جدي دروغ وي لك الصمرة دروغ جدي فقط حديث كوي جدينا ما سوى برش في دمرة دروغ نوي قال ابن أبي عتاب وي فلقيت أنا مخامش ومزر يا محمد بن يزيد سعيد محمد ابن يحيى بن سعيد قطان سرا جدي سر مخامش وما دا قطان صفت يحيى فسألته ما تقول قد محمدنا عنه الذي قول مذكور متعلقا فقال نغير عن أبيه أغير بأن قبل الفلان
لم ترى أهل الخبر في شيء أكثر منه في الحديث. لم ترى تبوني أهل الخبر أهل الخبر كسان جكم أهل أحاديث دي أحاديث تقريب يوشكي أكثر منهم دروغ دينا في الحديث فجاءت بحديث سمرا دروغ دي بحديث كوي بلشي كبوني من ناس دروغ وي امام مسلم داغي وضحت کی قال مسلم يقول یہ محمد بن يجر الكذب جاری کی چیزیں دروغ خطائی غلطی على لسان الذي كتبواني ولا يتعمدون الكذب قصدا دروغ نويا جوابان دروغ جاری شي وہی کی بنا او دا دروغ ويا هذه عيان رحمه الله وي يدي معنى دار يحدثونهم انهم يحدثونهم دي احاديث بيانين احاديث جاء صحيح نوي لو وجد قلت معرفت دينا وصحيح صحيح حديث بان النبي وعلم حديث بان النبي وقلة حفظهم وضبطهم قلت حفظ او بچا بانی پر ضبط بانی نو ذکا لدی حافظت کم نور دا لدی ضبط دا نشتره نو چکر لدی احادیث بوری نو باقی بانی نبیگی آگی بانی نبیگی ولی دی مشغول دی بچا دی مشغول دی بچاکی پر عبادات بلا عبادتو نکی نفلو نکی او دی طریقی دا علمنا نو اغینا اعراض کرد قرار عبادات کے ذکر اذکار نفلنا تلاوتنا دا کئی مراقبی کئی دروغ وی ولیکن دا سے حیثیت بانی دی نبی او قصدن دروغ نوی کله کله په جواب باندې دروغ جاری شي په نبی رسول الله سلام باندې دا د دیو جنا چې عبادت په دومره حرکت کړي چې نبی رسول الله باندې دروغ وایي او لیکن دی په یی کې نه په دی باندې ولې ځکه دې سره علم نشتا وخت ټول په اعمال او عبادتو کې تیر کړي او فضائل الاعمال په ولد احادیث کې احادیث موضوعي دا راوړي فنیک کارونو کی احادیث موضوعی روڑی و روایاتو کی تساہل کی چشم پوشی کی ضعیف روایت روڑی منکر روایت روڑی او هم یحسبون لقلت علمهم انهم یحسنون الصنعا دو وجد قلت علم دو وجنا دی گمان کی چمون دیر خطارو و دل اعمالو کی نبی علیہ السلام حدیث راو وجوه د پیرکم د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث دراو د موږ ډیر خطر کو ډیر ورت کارو ګور ندی وجه ابن جوزی وی اذا وقع في الاسناد صوفي چې په سند کې صوفي واقع شي فاغسل يدك منه ولدي سند الناس کوي دریا دا سند قابل د اعتبار نه ولی ځکه صوفي تمام ورځ په ذکر او اذکار کې مراقبو کی نو آگے کے وقت تیر کڑی کہ ذکر اذکار مراقبی عبادتوں کی وقت تیر کڑی سوچ و فکر دائی بس علم کے توجہ نوی کہ صوفی کو سند کے واقع شوی ناس سے نکوی دا سمان دا سند قابل دنی اعتبار نا ندی دا اعتبار قابل دنی نا دا عبادت پر وقت دے صوفی کو پر وقت دے دا مراقبو پر وقت دے قومدارے میں سبب ویلو دا مطالعہ خپل وقت دے مطالعہ تمام مشبع عبادت کو کی اور جماعت مدعی و صاحب سبب دا نرازی استاد پر خوان یاد سوڑی کو تک پکار دا پکار نے کہ دینے پورا پر شبع عبادت کرے دا عبادت نہ لے کہ سبب کرا تام مشغلہ مطالعہ سبب کرا تلل کو وقوانی و بیت تلل نا وقت ٹولو نا وقتی ریشی اول کی اور ٹولو نا آخر کی راشی داستا ہوا دی پر
ندی وجه مفتی اجابات کی بات ہے وہ طالبان هغه سودیان هغه ما ته پادشي مو کوته د اجابات پتنګان دي ما بينا کتابونه ویلو فقه اصول رحمان در رسول و هدایت او سربایو مفید دي هغه مو چرانو سربایو مفید دي شروع دا سربایو د هدایت میان دي دې هغه هدایت او سربایو مفید نه مالي ما نو یو ځل یو طالب راغی ما دې ما ته حساب وچی ساوي يا رب المرغري بسوارا اور دوارم دراته میں ٹکٹا کا جراوت ہے سچ کو خدا تعالی بدل ما دې د خدای مسلمان چې اجابات کې شرطازي ویلي او چې کله دی ویل چې دی بیان علامه یزید درې غرض یو سرور غرض دی بیان ولا دا ما اشاره کړې تصویر روانه ماته ضرور شابه خپل تسبیح اړه بیا سبق دوران کې دا باندې تسبیح اړولې په اوس باندې طالب ته ځا وجي پلان وي جما باندې تسبیح اړولې په سبق نه دا سبق وخت په تسبیح نه اړه سبق وخت په موبایل ته کوته نورې کني به حساب وجي پلان وي دغه نشي ورنا سبق وخت په سبق ته متوجي عبادت وخت عبادت تا مانده وخت مانده تا مطالعه دې مطالعه تا تهجد دې تهجد تا د هر یو ته خپل حق ورکړي او خپل دې کې وار کاږي تلاوت وخت په تلاوت کې او په توسه راځه سبق پرېدا او جمعه کې نه دا پنځه ګڼې دې کې مطلع سپاره تلاوت دا د سپاره تلاوت د شپې وکړه سحر وکړه ماسپخین وکړه دا ډېر کې ستاسو ثواب دار حدیث تراغله سند کې خرابې کې سند منقطع کېږي کله صوفي بدل نه جوړي او داسې صوفي ابن جوزی وایي چې صوفي په سند کې واقع چې الله سره کوي دا یعنی دا سند قابل د اعتبار نه دي وبه قال حدثنا فضل المستهل قال حدثنا يسر الهرم قال اخبرني خليفه بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يبكي علي حدثني مكحول حدثني مكحول داخل شو غالب بن عبيد الله دا غالب ابن عبید الله دا پنځم مجروح راوی دی پنځم مجروح راوی دا غالب ابن عبید الله دی او جارح ببانی خلیفہ ابن موسی او جرح ببانی دا چې نقل د احادیث او ابان کوي او ابان صحیح دی دا ببانی جرح نو قالا دا خلیفہ ابن موسی میں دخلت داخل شو غالب ابن عبید الله باندې فجعل شروع دا غالب یملی علیہ دیو املا کولا ما باندې معنا دا د وای ما بلی کلا سی ویلی ما ته لیک احادیث ما ته لیکلا حدثني مكحول ما ته حدیث ورکړه مكحول تابعی سی قره حدثني مكحول دا روایت نقل کول حدثني مكحول حدثني مكحول فاخذه البول ودي لا بول ودي محدثني مكحول ویلي البول سنك بداوا حدثني مكحول نو جدا فاخذه البول ودي لا بول فقام داول فنظرت معه قتل في الكراسة فأخذه البول نتنك دي لربول نتنشو معنا دارا چدا محتاج شو دیتا چدا ولگی جدی اخراج دی بول تضرور پیدا شو چدا بول و تمام چدا بول تلا فنظرت في الكراسة ما نظر وکبچاکی في الكراسة ندی وجنا دا معنا کتاب مرحوم بعض وایلا بعض سربادی اب افراد کو ته لګي چې بعد د بعض سره په وستوي دا مشتق د دین النفس من بکرسن کله چې هوا چې کوم دی او چې د خاورې دا پوری په وستکی خاورې د پوری کو نه دی او قراسا یا دا محمود د اقراص الغنمنا چې اقراص الغنم نه کوي چې کړي په دی او دې کې پچې کوي نوټې کوي هغه کې بولم دی او د بل پاسه کیږي تاسو کې د نیچې په شان تکل کیږي امام ماوردی وی اصل کی چیزنو خراسان دا علم تویل کیگی
همدارنګه هغه صحیفې کتابچې ته ویل کېږي چې هغې کې علم لیکلی شوي وي نو هغې ته ویل کېږي. هغه صحیفې کتابچې ته ویل کېږي چې هغې کې علم لیکلی شوي نو په هغې باندې د دې اطلاق چې نو دا کېږي هغې ته ویل کېږي. نو ما وکتلې فی الخلاصتې د دې په کتابچه کې چې کوم احادیث لیکلی شوي وه ما کتابچه کې وکتلې خلاصه هغه کتب مضمومه باندې راغله هغې ته ویل کېږي او خلاصه هغې ته ویل کېږي چې یو دی کې څاروي چې نو کړي کې دي بول کې او سودې کې د بول کې دي ګټه خټه لګي هغه دې کې باندې مضبوط شي او علم ته ویل کېږي. اصل کې هغه صحیفې ته ویل کېږي چې کوم صحیفه کې د احادیث دا لیکل شوي نو هغې ته ویل کېږي خلاصه. ځکه دا وایي فإذا فيها ناصافه لیکلي چې دې خلاصه کې حدثني ابان دا صحیح راوي عن انس وابان عن فلان فتركته غير مخبط دي لها دا غالب وبدلا دا مې پرېښوده دا پنځم مجروح راوي دی دا مې پرېښوده وقمت او حين قدرت وسمعت ما أولدني ده حسن بن علي وحلواننا يعني ما مسلم أستاذ ده يقول دي رأيت في كتاب عفان ما يولد في كتاب عفان في حديث هشام أبي المقدام حديث هشام أبي المقدام دا يولد له نو دا هشام أبي المقدام دي علماء دا صحيح بڑے أي مولي لرا ومن الحديث هشام بن ابي المقدام حديث عمرو بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز يا حديث عمر بن عبد العزيز كذا حديث شيء نسبنا بربدليت ده حديث هشام ما ولد في كتاب عفان کی حديث هشام شاء حديث عمر بن عبد العزيز نسب اور رفع دوارا جائے گا رفع على تقدیر هو چاہا حدیث عمر بن عبد العزيز نبی بخور آواز او کدا حدیث شی دا نسبنا بر بدلت دا حدیث هشامنا او ضعیف دا نسبنا بر اعنی دے ما ولد في كتاب عفان کی حدیث هشام اعنی حدیث عمر بن عبد العزيز چاہا حدیث عمر بن عبد العزيز دے. قال هشام بن حدثني رجل ما ترويت كبير سري وقال له كذا يحيى فلان بيجي اغير الدين محمد بن كعب قلت ما الى عفان انهم اهل العلم يقولون غير هشام سمعه من محمد بن كعب اغير داوي اهل العلم ديوي هشام سمعه داوي محمد بن كعب بالذات اور استاف کتاب کی حدت واسطہ موجود رہا دیکھیں واسطہ موجود رہا اور چمکتا حدیث محمد بن کعب ناولے چدا خبر اکرا نفقال انما ابتلی من قبل هذا الحديث یہ خبر اکرا نوری اگر تبھی کوئی چیز محمد بن عفان تنافات کوئی انما ابتلی دا هشام چې کوم دی باندې آزمېښت شوی دی د قبیلې د دغه حدیث نه کان یقول دی ویلې حدثني یحیی ما ته حدیث ذکر کړی دی یحیی عن محمد بن محمد روایت راغلی محمد بن کعب نه ثم دعا دغه بعد دعوه وکړه بعد وروسته انه سمعه چې دی اورېدلی د محمد بن کعب نه بدیر ځان پوری کا دلته د هشام د شپږم مجروح راوي عفان هشام ابي المقدام دا شپږم مجروح راوي او جارح په باندې عفان دی او جرح په باندې دادا چې کله واسطه منی وي حدثني يحيى عن محمد کله واسطه ذکر کوي نو حدثني محمد کله واسطه ذکر کوي او کله واسطه نه ذکر کی دا په باندې جرح دا نو مجروح راوي هشام ابن مقدام دے جارح په باندې عفان دے جرح په باندې دا
کله واسطه مني بحدثني يحيى عن محمد او کله واسطه مني کله واسطه مني او کله واسطه مني دا په باندې جرح لیکن دلته دومره خبره وکړه چې دا هشام ابن ابي زياد اموي نه ايمو دا ضعیف کړي او بیا ما دا خبره وکړه چې دا عفان دا عفان انما ابتلي من قبل هذا الحديث دې حدیث د وجه په دې باندې ابتلا شوی دا خلکو په باندې جرح کړي یعنی دا ضعیف شوی دی د وجه د حدیث د وجه حدثني عن محمد او بدعوا حدثني عن محمد لیکن دومره قوایا چې دومره اندازه یوازې دا تقاضا د ضعف نشي کولی ځکه دې کې تصریح په کذب باندې نشته ځکه احتمال لري چې روایات د محمد نه اورېدلې وي بېساک هغې نه وروسته خبره تېره شوې ده روایت د یحیی نه نقل کړی دی بیا سماع ورته یاد دی عن محمد فرواه عنه نو د هغې نه روایت دا نقل کړي احتمال لري بېذات هم اورېدلي او احتمال لري چې دا روایت د بېذات اورېدلې نه وي دا جرح نشي کېدلی په دې باندې چې دا جرح وشي لیکن داسې ورته ووایم چې دې سره زم د قرائنو شوی دې سره زم د داسې امورو شوی چې هغه تقاضا کوي په دې د علماو د دې فن باندې چې کوم فضاب دي هوښیار علما دي اهل عارفین دي د راویانو په احوالو باندې پوهېږي نو هغې سره دې سره دې ثابته ده قرائنو خارجیونه ثابته ده چې د دې سماع د محمد نه شوې نه ده نو دې په دې باندې حکم وکړو چې دلایل او قرائن خارجیه په دې باندې موجود دي چې د دې سماع د محمد نه ثابته نه ده یعنې په خپله دا په جرح نشي کېدلی روایت کې کېدای شي دې کله روایت اورېدلی وي بېذات او کله روایت اورېدلی په واسطې باندې کله سړی روایت واوري بېذات او کله روایت واوري په چا باندې په واسطې باندې روایت نقل کې واسطه کار شي او هغه سړي سره ستا بېذات ملاقات وشي هغه روایت نه بېذات د هغې نه څه کوي دا واوري نو ځکه دا وایي چې دلته د دې حدیث د وجې نه چې کله واسطه ذکر کوي نه ذکر کوي او قرائن خارجیه په دې باندې دا دي چې دې په واسطې باندې د یحیی د محمد نه روایت ثابت دی او روایت یوازې د محمد نه بېذات دا سماع ثابته نه ده نو د دې وجې نه دا مجروح دی او دا شپږم مجروح راوي دا هشام ابي المقدام وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبل يقول قلت لعبد الله بن مبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو سمعت ما أولدي عبد الله بن عثمان بن جبل يقول دي أغلب غير عبد الله قلت محمد عبد الله بن مبارك من هذا الرجل الذي سوق دغه سړی الذي اغا روایت عنه چې ته روایت کې د دې سړی نه ته روایت کې حدیث د عبد الله ابن عمرو حدیث د عبد الله ابن عمرو دا ته روایت کې هغه حدیث دا د یوم الفطر یوم الجوائز شورت اختر دا د انعامونو ورځ ده دا یو حدیث دی او دغه حدیث کې دا راځي چې کله اختر ورځ شي یوم الجوائز چې ورته ویل کېږي د انعامونو ورځ ملایکې راشي او د ملایکې دا په لارو کوڅو کې چوکونو کې جادو کې ودرېږي आवाज के या माशर المسلمین اے جماعت د مسلمانانو رب رحیم طرف تلاړ شي چې هغه تاسو ته امر کوي په خیر باندې ډېر ثوابونه درکوي الله ته امر کړی روزي ونیولې
الله تبارک وتعالى د پاره سرسایي ورکړي دا نه انعامونه قبول کړي الله تاسو انعامونه درکړي کله چې دا خلد اختر منځو کې یو आवाज کوونکی د اسمان نه आवाज وکړي ارجعوا الى منازلکم چې دا د پیریان انسانانو ما سوا ټول اوري راشدین هدایت مندون کی لاشي قد غفرت ذنوبكم كلها ټول ګناهونه مې درته معاف کړه دی وجنه دی ورستا ورته جوائز وي د دې حدیث روایت دا په کتاب المستسقى په فضائل د مسجد الاقصی کې راغلی کتاب المستسقى فی فضائل مسجد الاقصی دا تصنیف د حافظ محمد بن عساکر دمشقی هغه کې دا روایت راغلی جائزه عطا انعامونو ته ویل کی لیکن دا حدیث یوم الفطر یوم الجوائز چې دغه دا باندې کې د حدیث دا ذکر شوی اوس هغه وایي چې دا سره څوک د هغه دغه حدیث روایت کی قال عبد الله بن سليمان بن حجاج دا حدیث چې روایت کړی دی چانه دا سليمان بن حجاج دا سليمان بن حجاج دا مجروح راوي مجروح راوي هغه سليمان بن حجاج او جارح بیوانی هغه هشام جارح بیوانی عبد الله بن عثمان دی او جرح معلومه نه ده چې څه وجه نه په دې باندې جرح شوی نو مجروح راوي سليمان بن هشام دی او جارح بیوانی عبد الله بن عثمان دی او جرح بیمانی معلومه نه ده هغه ویل عبد الله بن عثمان چې دا روایت چې چا نقل شوی دا سره څوک دی دا سليمان بن حجاج انظر ما وزعت في يدك منه انظر اغرا ما وزعت یا ما وزعتو في يدك منه لدي سليمان دا ما وزعتو دا یا مدح تعریف د سليمان بن حجاج دا غي مدح كون ضرورا ما وضعت ذكيت في يدك لا استاك منه سليمان دا دا غي مدح تعریف د سليمان بن حجاج دی یعنی هغه حدیث چې کله تا ته حاصل شي په سند د سليمان باندې دا نعمت عظیمه ده دا قابل د فخر ده په دې صورت کې دا سليمان مجروح راویانو کې شامل نه دي مجروح راویانو کې شامل نه دي ځکه ما ویلي باندې راویانو کې اختلاف دی هغه په جرح کې علماء هغه مجروح راویانو کې نه شمار کړي لکه دلته دا سليمان په مدي وخت کې په مجروح راویانو کې شمار نه دي ما وضعت في يدك منها دا په مدح او تعریف د سليمان شي په دی وخت او په دې د بعض باندې مقصود جرح دا په سليمان باندې نو سليمان په دې وخت کې په مجروح رواتو کې دا شامل په دې صورت کې معنا د وضعتو داسې شي وګوره ستا په لاس کې د هغې سړي نه چې کوم سړی چې تا کوم شی حاصل کړی دی یعنې دا سړي نه وګوره د دې سړي نه تا څه حاصل کړي دي دې سړي ستا په لاس کې څه ایښي دي ته خبرې دا روایت تا ته نقل کوي دا ضعیف دی د دې روایات چې کوم دی دا ضعیف دي د دې په روایاتو کې ضعف دی دا سړی په خپله ضعیف دی وګوره ما وضعت فی یدک هغه شی چې کېښودلی شوی دی ستا په لاس کې منه د سلیمان نه دا وګوره دا ستا په لاس کې ته په خپل لاس کې د هغې سړي نه تا څه حاصل کړي دي چې هغه سړی په خپله ضعیف دی او روایاتو کې ضعف دی هغې نه تا څه حاصل کړي هغې نه به ته څه حاصل کړي دې وخت کې دا جرح ده په سلیمان بن حجاج باندې سلیمان بن حجاج باندې هغې باندې دا جرح ده نو دې صورت کې به دا مجروح راوي شي جارح کې باندې عبدالله دی او جرح معلومه ده نو قال ابن قزاز وسمعت وهب نظم يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله بن مبارك رحمه الله عبد الله بن مبارك دا جارح
او مجروح راوی روح ابن غتیف دی او جرح کی باندار چې نقل د حدیث د قدر و درهم کوي ځکه دا حدیث ثابت دی دا حدیث نقل کوي دا په باندې جرح نه قال ولي عبد الله بن مبارك يعني ابن المبارك معاذ عبد الله بن مبارك دی رأيت ما ولد الرب ابن غتيف صاحب الدم قدر الدرهم ما ولد الرب ابن غتيف دا صاحب الدم قدر درهم دی انه معفو دغه چې نو دا معفو دی دې ته چې نو عفو شوی دا مې ولیدل چې دغه صاحب الدم قدر درهم دا معفو دی دومره وینه چې راغله قدر درهم نو د دې چې نو عفو شوی دا معفو دا عفره وجلست الیه سکینه سلما دی روح سرا مجلسا په یو مجلس کې فجعلت شما استحي ما حيات ولا من اصحابي شاگرداننا ان يروني كما ويني جالسا معه كزد دي سر ناس مكره حديثه وجد كراهه دي وجنا حد دي كدينو دي روح وجد كراهه احاديث دي وجنا ما شاگردان بنويني اغي بوي زد دي سري سرکيني دي سري سرستان ماستر نو دا اغینا میزان ساتلا اتم مجروح راوی دارالعلوم ابن غتیف دی جارح ببانی عبداللہ ابن مبارک دی جرح ببانی دارا چه دا نقل دا حدیث دا قدر درهم کیا دا حدیث چه جنو دا نقل کیا نو دی وجنا دلتا دا غتیف چه کم دی دا مجروح راوی دی او دا حدیث صاحب دم قدر درهم دی نو دلته دا مراد هغه وصف او تعریف د هغه حدیث د چې روایت دارو کیا دا د زهرینا د ابي سلمہ د ابو هريره نه روایت راغلی دی مرفوع حدیث د تعاد الصلاه من قدر درهم چې اعاده الصلاه په قدر درهم نه یعنی د دمنا لیکن دا حدیث امام بخاری په تاریخ کې ذکر کړی دی او یو حدیث باطل لا اصل له یہ دفار اصل نشتری پنیز محدثین باندې ما چې دنو حیا کولا د وجد کراهیت دی وجنا د احادیث دی وجنا چې ته دین احادیث چې دنو نقل کې دا غي د وجنا ما حیا کولا صاحب درهم صاحب دم کړو درهم چې دا معقول دي تعفو شوی دا نو دلته اتم مجروح راوی روح ابن غتیف جارح بن عبد الله بن مبارک دی جرح دار چې داسې حدیث نقل کړي چې دا غي اصل نشته او باطل حدیث وبه قال حدثني ابن قهزادة قال سمعت وهبا يقول سفيان نقل قول چانا عن سفيان روایت نقل قول چانا سفيان ثورنا عن سفيان اغلب نقل قول عبد الله بن مبارکنا جانب بمانی عبد الله بن مبارک دے قال عبد الله بن مبارک ہوئی بقیت صدوق اللسان دا بقیہ دا صادق اللسان دے جدی چیزوں دا صادق دے دی وجنا دی جب صادق قدر اشتیا ہوئیو دلتا جات صفی جارش چکم دیا عبد الله بن مبارک دے مجروح راوی چکم دے اغب بقیہ دے بقیہ دا ذکر شوے دے دا مجروح کے جناغ راوی دے مجروح راوی دا بقیہ ابن ولید دے یعقوب ابن بقیہ وی دا چیزن حسن الحدیث دے دا بقیہ اذا حدثان المعروفین چو مشہور خربون روی نقل کی ابو مسہر وی بقیہ لیست احادیثو نقیہ بقیہ احادیث صفان دی فکل منها علی التقیہ نزان دا احادیثنا وساتا ابو حاتم وی چیزی احادیث قابل دلی گلو دی لیکن جدی احادیث قابل دا حجت ندی احادیث قابل دا حجت ندی دا بقیان نحم مجروح راوی جارح ببانی سفیان ثوری رحمہ اللہ دے جرح ببانی دار ولا کی یا خودو لیکن حدیث نقل کی عمن اقبل و ادبرا دا ہر کسنا روایت آخری روایت نقل کیا مراد دارت السقات الضعفاء روایت نقل کی یعنی میں آغا سوچانا روایت نقل کی چھ حدیث قبول دے او دا آغا چانا چاہی روایت قبول دے دوالونا روایت نقل کیا
هر ناقص نه نقل کوي اقبل و ادبر یعنی د ثقات ضعفاء نه روایت نقل کوي د چا حدیث قبول یاقین روایت نقل کوي د چا روایت قبول ندي یاقین روایت چې دا نقل کوي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد المقداني قال حدثنا جرير بن مغيرة عن الشعبي قال حدثنا حارث بن الشعبي اغلب نقل کوي د چا د شعبینا نو دا شعبی د دې نسبت شعب د شوی دا یو شاخ د همدان قبیلینا په خلافت عمر رضی الله تعالی عنہ کې دا پیدا شوی دی. شعبی دا امام دی او جامع د تفسیر او د فقه او د مبادی د حدیث او د عبادت د ټول دی. حسن بصری کوي کان شعبی والله کثیر العلم شعبی زما د الله تصویر علم الله دې تور کړي. عظیم الحمل الحلم الصبر ډیرو قدیم السلم او بخان دی اسلام راوړو مسلمان راغلی دی وجنا اغلل شعبی وی قال لا شعبی وی حدثني ما تحديث ذکر كحارث اعور حمداني وكان كذابا او دا چیزنو کذاب دا نسل مجروح راوی حارث اعور حمداني دی. جارح بمان شعبی دی جرح بمان دا کذاب چې دا نوډن دی دا بمان جرح شوا دا بمان جرح دا حارث ابن عبد الله لیا ابن عبید ابو زهیر کنیلا دی کوفی مسید کې ټول علماء د دې پچاوانی په ځوبان اتفاق کړی دی چې دا ضعیف راوی دی ځکه وکانه کذابا دا موجود راوی. وبه قال حدثنا معاوية بن عبد الله بن قراد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة بن فضل بن مغيرة قال أبو أسامة راغل أبو أسامة بن حماد ابن أسامة بن يزيد القرشي دی دا د کوفی اوسیدونکی دی او یا ډیر ثابت او متقن او عابد راوی دی. هغه یې ذکر کړي د چانه د مفضل نه دا مفضل ابن مهران دی ابو عبدالرحمن کنیه ابو عبدالرحمن دی کنیه راغلی دا د کوفی اوسیدونکی دی حافظ او ضابط او متقن راوی دی. امام عجلوی دا ثقة ثبت صاحب سنت دا صاحب د چا د احادیث دی. همدارنګه دا صاحب د چا د فقه او ثبت دی په احادیث کې هغه توصیف کړی دی. دا او هغه د توحید د چا د مغیره نه دا مغیره ابن مسلم ابو هشام زبی کوفی دی. هغه د قال وی سمعت الشعبی مولدی د شعبینا جارح بمان شعبی دی یقول شعبی ویلی حدثني الاحور حارث الاحور دا مجروح دی وهو يشهد او دا شعبی گواہی کوي انه احد الكاذبين دا دروغن یو دروغن دا دی. دا یشهد قائل چې کوم دی هغه مغیره دی. انه ندم حارث احد الكاذبين دا بیمانی جرح شوا دا دوی جرح شوا بچا باندې په حالت اعور باندې جارح بیمانی شعبی دی مجروح حالت اعور دی او جرح بیمانی دا چې په دروغن یو دروغن چې نو هغه دا دی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد القراني قال حدثنا جرير بن مغيرة عن ابراهيم قال جرير سے کہو کہ جنوں مصدوق راوی اگر ذکر کیدا جرير ابن عبد الحميد ابن عبد الله علیہ اگر کیدا مغیرہ ناز ابراہیم نا قال ابراہیم قال علقمہ ابن قیس جنوں علقمہ ابن قیس دا فقیر فاضل راوی ہے دا لوی امام ترشوی دی صاحب د چا د تقوا او د پرهیزګارۍ دی. دیو جنا هغه وایي چې د علماء کوفی صاحب مرتبه دا کوفی د صاحب د مرتبه دی په فقه کې چې د کمال مهارت لرله دا علقمه ابن قیس دی. امام ذهبي وایي فقيه فاضل دا فقيه فاضل امام بارع دا لوی امام دی صاحب د چا دی د خیر او د تقوا دی. أبوي علقمة قرأت القرآن نقال إبراهيم قال علقمة قرأت القرآن في سنتين وما قرآن كريم وكلو قياس كريني فقال الحارس حارس القرآن هين نو قرآن كريم آسان دے الوحي أشد دا وحي چکم دا دیر سخت دا قرآن كريم آسان دے دا وحي چیزن راگ دے دا دیر سخت دا. وس دا چې د حارث اعور بدی ویل چې قرآن وحینا مراد څه مراد وحینا مراد الخاص علوم دي. وحینا مراد
هغه خاص علوم دي چې نبی علیہ السلام تخصیص باغی سره د دې په ګمان باندې د علی رضی الله عنه کړی دی مراد نه هغه وصیت دی شیعاګانو چې علی رضی الله عنه ته کړی هغه راز دی چې علی رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام ویلي هغه واحده چې علی رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام ذکر کړی دا د دې نه مراد دا دی دا واحد نه مراد دا نو حارث اعور ویلي چې دا وحی چې کوم دا قران کریم آسان دی الوحی اشد دا وحی چې کوم دا ډیر سخت ده مطلب دا دی چې قران مجید آسان دی لیکن د دې کتابت او رسم خط او فهم مشکل دی یو معنا ده دویم معنا ده بعضوین مراد وحینا هغه وحی خفیدا مطلب دا چې قران کریم آسان دی د دې حفظ دی لیکن وحی خفی یعنی سنت او احادیث دا مشکل دی حفظ دی مراد دینا آسان والی سخوالی نه یادول دی قران کریم یادول آسان دی د احادیث یادول سخت دی دریم قول دی هغه چې مراد د وحی نه مقاصد د کتاب الله دی یعنی قران کریم یادول آسان دی لیکن اغراض او مقاصد باندې پوهه دا سخت ده جدید مسائل استنباط سخت دی دی وخت جرح بیوان صحیح نه ده او خپل حارث اعور دا مجروح او کذاب راوی دی کته وی چې دا مجروح شو او یا کذاب شو نو دین روي شعبي څنګه کوي نو شعبي دین روي نه کوي شعبي سوی حدثني الحاضر اعور ما ته حدیث حارث اعور دی بلکړي چې دا دروغجن راوي شو نو حارث اعور به د دین روي کولې نه کوي هغه نه روي کولې نه کوي نو ته وایا چې روایت نقل کوي حارث اعور نو هغه شعبي دومره لوی امام چې هغه صحیح روایت د صحیح نه پیژني یا روایت نقل کوي واغه طرق او متون د احادیثو د مصالح او عقیده د پر روایت نقل کوي متن د حدیث سے نقل کوي طرق د احادیث نقل کوي د نور او مصالح د پر نو هغه د صحیح روایت او صحیح روایت هغه د پیژني نو ځکه هغه د دین احادیث ذکر کیا دای بداوی د قاضی عیاض رحمه الله و دا حارث اعور چې وای الوحی حین القرآن حین قرآن کریم آسان دی وحی سخت ده بدا بشریعتو کې غالی شیو دی دعوت وصیت کول علی رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام د وحی رات خبرې کړي نبی علیہ السلام پټي خبرې خولې دي بل چاته د دې علم نشته دی د دې ګمان دی باطل نه او دا د حارث هغه مذهب باطل نه نو دا وجنا نو دې هغه ته اشاره کوي الوحي اشد او وحي غيره سخت وبه قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا احمد يعني بن يونس قال حدثنا زائد بن مشرق ابراهيم احمد مراد احمد بن يونس لا يروي كوفي وسلم كده سيقاله نسائی ابن حبان امام عجلی قرۃ سفویری قال احمد حدثنا زائد بن ابراهيم او ان الحارث قال حارث بن تعلق القران ما قران کریم ذکر کړه بدری کرو کی وحی په دوا کرو کی او قال یا حارث ویلی الوحی ما وحی تکړی بدری کرو کی قران کریم نے تکړه په دوا کرو کی دوا کرو اوس خبره ده جدي اثر او د مخکینی اثر القران هین د دې په مابین کې تعارض دی ول د قران په پسو کلو کې ذکر القران فی سنتین او د قران کریم په درې کلو کې ذکر او دا واستنه اثر په خپل من کې سره متعارض معارض دی اول سوی قران کریم په درې کې وحی په دوه کې ورسره سوی قران کریم دا په دوه کلو کې وحی په درې کلو په خپل من کې معارض د دې علماء جواب کړی علامه غنوی جواب کړی چې تعارض دا موجود نه دی زکه د دې ټولو اجزاء هم معارض کاری لیکن اصل کې تعارض موجود نه دی
ذکر مقصد دا اثر ثابت دارے القرآن مبین قرآن آسان سمانا ہر دے کے موجود دے وحی سخت دا ذکر وحی پا ہر دے کے موجود نا او دا شیعگان و عقائد موافق دا وحی اطلاق دا قرآن کریم پا اما حساب آنے کی گی چھ اہل بیت و سر خاص دے او اصحابو دا قرآن کریم نبیس تیرین او دا په مقدار دی یو ثلث دی او د دې اثر نه معلومیږي چې قرآن کریم مشکل دی ځکه دا ما په 3 کلو کې زده کړی او وحی په 2 کلو کې زده کړی ده خو شدت دا په اعتبار تعلیم او تعلم سره دی او مخکې اثر کې شدت په اعتبار وجود او عدم وجود سره دی ځکه تعارض نه دی خلاصه دا ده چې مخکې اثر کې قرآن کریم الهین والوحی اشد اعتبار وجود عدم وجود سره او په دې اثر کې القرآن تعلق القرآن فی 3 سنین دا په اعتبار تعلیم او تعلم سره یو په اعتبار وجود عدم وجود سره او بل په اعتبار تعلم او عدم تعلم سره د کلمې په تعارض ادا نشي وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني احمد وهو بن يونس قال حدثنا زاهد دا زاهد ابن قدامه او ابن حبان ابن سعد الثقه ویلی روایت کې منصورنا او المغیرہ عن ابراهیم ان الحارث قتهما دی دا ویلی دی چې حارث دا متهم بالکذب علی النبی صلی الله علیه وسلم خلق به تهمت ویلی چې پیغمبر علیه السلام باندې دروغ ویو نو دا هغه حارث دی ګورا نو دلته په باندې منصور او مغیرہ ابراهیم او هغه روایت نه کې جارح په باندې ابراهیم مجروح حارث دے او جرح بمعنی دا قتهما نجیب بمعنی جرح وکرا نمبر حارث دے خو مختلف طریقوں بانے بے جرح کی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن حمزة الزيات قال دا حمزة ابن حبیب دی علامہ یافعی وی کان رأسا فی القرآن ندی وجنا دا قرآن کریم کی فرائض کی دا طول السرو اعمش وی حمزة تبیوی انت عالم القرآن تد قرآن کریم لوی عالم دا با حمزه زیاد دے زیتون تیر میں خطفل قال حمزه وی سمع وارد المرے حمدانی یدی کنیا ابو اسماعیل امام عجلی وی دا سے قدے او حافظ راوی دے وارد المرے حمدانی دا حارث تا یوشے وارد سرویت نقل کر فقال لہو دی حمزه اویلی لہو دی حارث تا اقعد دروازہ کی نظر آدم مقام دروازه کې نظر آدم څه خبره کې ووري قال حمزه وی فدخل مر داخل شو واخذ سيفه تو راواصل بتوجه بدل بصيرات تو راواصل وقال ده حمزه وی واحس الحارس بوش حارس یا یقین را ده حارس بالشر بشر باندې جامو را تو راواصل اراده قتل لري وجني بسړی دروازه کې نولې فذهب فقر مؤذن متخذ خبره وکړه حدیث یې په دروغ کې ویلي هغه ته دروازه کې نظر راځي چې ګور درا تو راواصل دا پوښ تو دا مو دی وجني به دروازه نه متخذ نه ولا دا کار لکه منافق يهودي چې جګړه حضرت عمر رضی الله عنه پیغمبر سره فیصله دی يهودي په حق کې وکړه منافق پیدا چې عاشقون فی امر الله عمر حضرت عمر کافرانو نه سب ډیر شاه تلاشه هغه فیصله درته وکړه هغه ستا په حق کې فیصله وکړه يهودي ډیر مخیار هغه ورغه کوم ته راغلي ګور په دې خبره خوشه چې نبی رسول الله یو ځل فیصله کړې او زما په حق کې فیصله کړې حضرت عمر ته ویل تاسو کې نه راځم ټول ته نه وته ټول راوړم سره شراکت منافق او منافق اوس کارو شو يهودي ته گزارو يهودي ومن کی کارو هغه منافق سر کو ومن استعد سر گزار په پیغمبر علیه السلام فیصله نه ورستا سوچ ته حضرت عمر فیصله والی به حضرت عمر فیصله دا پسی بیا حضرت عمر دا فیصله چې نبی رسول الله فیصله کړی هغه نه باندې ترا نو دا حارث اعورم پوښو بیرته چې هغه د عمر د نوم فیصله کوي او ټول راواسه سر می وਹੀ هغه دروازې نه متخذ نو دا تقریبا 15 طرق باندې په دې باندې جرح